बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम دا زما یوټیوب چینل دی او زم تاسو قربا سہیل جاوید ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده سلیمان راجا د پاکستان تحریک انصاف سیکرټری جنرال چې کوم دی د عمران خان نامزد کړه هغه دی بخې یو پریس کانفرنس کړی دی او دا پریس کانفرنس نه پس دا خبره واضح شوې ده چې په تحریک انصاف کې دی وخت اندرونی اختلافات چې کوم دي هغه مزید چې کوم دی هغه د گہرای طرف روان دي او دا یو بدقسمتي خبره ده چې پاکستان د داسې جماعت چې په سلو وړو صوبو کې بلکې په شپږو صوبو کې د بلوچستان آزاد کشمیر په صوبه ده هغه کې د هغه یو اثر سیاسي چې کوم دی د موجودي د نه انکار نشي کېدی دا اختلافات چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ راغلي دي دا د پاکستان چې کوم مذاکرات کول په اسلام آباد کې په 9 اپریل باندې په هغه سلسله کې د علیما خان د نورین اپا او د سلمان اکرم راجا ترمنځ پیدا شوې دي علیما خان ګل کړي و چې د مذاکراتو په ورځ باندې دغه نو پکار چې کوم پارټي سټین اغشت دي چې ردی به د مذاکراتو خیر مقدم کوي او دا مذاکرات چې کوم دي د ملک قوم مفاد په حق کې دي علیما خان د مخالفت کړي دي هم دغه وجوهات چې سلمان اکرم راجا صاحب چې کوم دي هغه پریس کانفرنس کړي دي هغه ډیره واضح کړي چې د پاکستان په سالمیت د پاکستان په دفاع د پاکستان عزت په ابرو باندې به هیڅ قسمه سودابازي نه کیږي او دا کومه فیصله چې شوی و د 9 اپریل حواله سره پارټي کور کمیټه چې کومه فیصله کړې و د پاکستان تحریک انصاف چې را د چونکه دا مذاکرات کیږي په دنیا کې د امن راوستلو لپاره مذاکرات کیږي په دې کې د پاکستان قیادت چې کوم دی او ملټری قیادت ته هغه سیاسي قیادت ته سیول قیادت ته د هغه په کوششونو باندې په دنیا کې د امن لپاره کوششونه کیږي د پاکستان تحریک انصاف کور کمیټه چې کومه فیصله کړې و هغه بالکل ټیک و او د حکومت ستاینه کړې و او د کم ملمنه چې پاکستان تراتله دا خیر مقدم کړو چې دا ډیره غټه خبره و علیما خان په دې باندې د ناراضګۍ اظهار کړی دی او ویلي دي چې ولې داسې شوي دي دا اعلان ولې شو او سلمان اکرم راجا دا واضح کړی دا چې مونږه اوس هم په خپل فیصله باندې ولاړ یو اوس په مونږ هم داسې کوو د علیما بیبي چې کوم موقف ته هغه سره اختلاف کړی دی او دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف سلمان راجا دام ویلي دي چې راز پاټه ته چې په کوم سیټ باندې زناستم د عمران خان ماته را کړی دی ماته په دې سیټ د کېناستو هیڅ شوق نشته چې عمران خان په ما باندې اعتماد کړی دی او زه به هغه کار کوم چې کوم د پاټې او د ملک مفاد کی هغه دا خبره کړی دا چې زموږ پاټې کارکونان داسې نشي کولی چې هغه د لیندې والی او هغه د کوتکې والی او هغه د احتجاجونه کوي او په یو بل د سبنمات کی پاکستان تحریک انصاف دا سیاست نه کوي هغه دا ډیل ویسټینډ غشته دی او دا د پاکستان تحریک انصاف د لپاره یو ډیره غټه خبره هم دا چې دی وخت کې د پاکستان قیادت چې کوم دی سلمان اکرم راجا چې کوم دی هغه چې کوم موقف اختیار کړی دی دا د ملک د قوم مفاد خلاف نه دی د قوم او د ملک مفاد کې دی او دی وخت کې د پاکستان تحریک انصاف میجارټي چې کوم ده هغه د امن مذاکراتو په حق کې دی او سلمان اکرم راجا او د علیما بیبي چې کوم ترمنځ اختلافات دي په کار دا دي چې دا اختلافات چې کوي دا دی په خپل کېنی او د اختلافات حل کی نو دا ډېر افسوس خبره چې پاکستان تحریک انصاف کې د سیاسي فیصلې کولو او پاغه باندې د عمل درآمد کولو لپاره هم هاي کې یو فقدان موجود دی ډېر کمزوري دي چې دا تحریک انصاف ته پکار دي چې دې طرف ته توجه ورکړي